العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. دا باب دے په بیان د دې کې چې کامل مسلمان چې د مسلمان ویلو لایق دی هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه محفوظ شي. وایه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي صخر وإسماعيل عن الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. قال أبو عبد الله وقال أبو معاوية قال حدثنا داود بن أبي عن عامر قال سمعت عبد الله بن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله عن داود عن عامر عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. یو باب دی یو حدیث دی. باب کې درې خبرو ته ګورئ. اول مناسبت د دې باب مخکې باب امور الایمان سره. دویم دعوه د باب. او دریم غرض د امام بخاری رحمه الله په دې باب کې څه دی. اول بحث مناسبت د دې باب مخکې باب سره. مخکې باب کې باب امور الایمان بیان د شعب د ایمان شوی چې د ایمان شعبې ډېرې دي. دې باب کې د ایمان یو دوه شعبې ذکر کړي. یوه شعبه دا ده چې د مسلمان د ضرر نه به ځان ساتي، او دویمه شعبه دا ده چې خدای څه نه منع کړی هغه به پرېږدي. هجرت عما نهى الله. دویم بحث د دې ترجمه الباب دعوه سره. دعوه کې درې رای دي. یو رایه د عامو شارحینو ده. هغوی وایي دعوه د امام بخاری رحمه الله دې باب کې بیان د اثبات د ترکیب د ایمان دی او د اسلام. ځکه یو دوه شعبې ذکر کوي د شعبو د ایمان نه، او دا شعبې اجزا د ایمان دی. نو ایمان زو اجزا شه، او هر زو اجزا مرکبی، او هر مرکب یزید و ینقص فالایمان یزید و ینقص. دا د عام شارحین رایه ده. دویم رایه د حضرت مولانا رشید احمد گنگوهی رحمه الله ده. دا کتاب دی الابواب و التراجم. بخاری شریف ټول تراجم دی پکې. د هغه رایه دا ده چې دعوه د باب ترغیب د مسلمان ته په کولو د دې کارونو. دا کار ځان کې پیدا کوي چې ترک الایذا، مسلمان ته ضرر نه رسول. درېیمه رایه د مولانا زکریا رحمه الله ده. هغه وایي دعوه د باب دفع د توهم د انحصار د اجزاو د اسلام په پنځو کې کوم توهم چې ناشی و د حدیث د ابن عمر نه چې بنی الاسلام علی خمسین،
چا به ویل چې د اسلام دا بنیادونه او اجزا به همدا پنځه نو دی دا توهم د پکی چې نه پنځه نه دي نور هم شته. دریم بحث غرض د امام بخاری رحمه الله د باب او دعوه کې څه دی، څه ثابتول غواړي. غرض د امام بخاری رحمه الله رد دی په څلورو فرقو، رد دی په متکلمین او مرجعو په اثبات د ترکیب د ایمان کې، ځکه هغوی د ترکیب قائل نه دي، او رد دی په معتزله او خوارجو په اثبات د زیادت د ایمان کې، ځکه هغوی د زیادت او نقصان قائل نه دي. دلته به یو اعتراض وارد شي چې حدیث کې خو دوه اجزا دي، یو المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، او دویم والمهاجر من هجر ما نهى الله. نو د ترجمه الباب په اول جز کې څنګه مناقض کا چې المسلم من سلم المسلمون، د بل جز کې به ترجمه الباب مناقض کړي، ځکه دی خو ترجمه الباب کوشش دی چې د حدیث د الفاظو نه مناقض کړي. نو جواب دا دی چې بحث په ایمان کې روان دی، کتاب الایمان دی، او د په نزد اسلام او ایمان دا مترادفین دي، او هجرت او ایمان خو مترادفین نه دي، هجرت خو عمل دی. هلکه تاسو پې پوه شئ، ځکه المسلمو ویلې والمؤمنو المهاجرو ونه ویلې. تاسو په خبره پوه شئ که پې پوه نه شئ. حدیث ته ګورئ. وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس، د امام بخاری رحمه الله استاد آدم ابن ابي اياس، د کنیت ابو الحسن دی. د علم د پاره ډېر سفرونه کړي دي، آخر رهایش اسقلان کې جوړ کول، ته اسقلان کې وفات شي. دو سو شل ہجری کے وفات شاہ. قال حدثنا شعبہ، شعبہ سفیان ثوری وی امیر المومنین پہ الحدیث تھے. شعبہ ابن الحجاج ابن الورد امیر المومنین پہ الحدیث. ټول محدثینو اتفاق کړی د په ثقتوب چې دی ثقه دی، او په صحاح ټولو کې د احادیث شته. عن عبدالله ابن ابي الصفر، عبدالله ابن ابي الصفر حمدانی الکوفی، د کوفی سره تعلق دی، لوی محدث دی. و اسماعیل دا عطب عبدالله دی، یعنی د شعبه د دو استازان نه روایت کوي، د عبدالله ابن ابي الصفر او د اسماعیل نه، او دا دواړه روایت کوي د شعبی نه. شعبی نه روایت کوي. شعبی نوم عامر ابن شرحبیل دی، او شعب دا یو قوم دی، د حمدان یو بطن دی، هغې ته منصوب دی شعبی، او دا کبار و تابعینو نه دی. د حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمر د دې نه روایت کړي. ان عبداللہ ابن عمرن، عبداللہ ابن عمر څوک دی؟ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، دا عظیم الشان شخصیت دی، د عمر ابن العاص زوی دی، پلار نه مخکې ایمان راوړی، زاهد او عابد انسانو، سیاست سره څه تعلق مو نه، داخلي جنگونو کې حصہ اخیستی او نه اختلافات. البته پلار نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته چې پلار اطاعت وکړي، نو په اختلافاتو په دور کې چې د حضرت معاویه رضی الله تعالی عنہ او د حضرت علی رضی الله عنه اختلاف و، عمرو ابن العاص خو مشیر خاص د حضرت معاویه رضی الله در پلار په طرف والا او خو دې سيزونو کې حصہ نه اخیست. وسوا احادیث د دنه روایت شوی دي.
سمره حدیث 200 احادیث د دنه روایت شوي. بعضی وی مصر کې وفات ته، بعضی وی مکه کې وفات ته، بعضی وی طائف کې وفات ته. صحیح خبره دا ده چې د مصر کې وفات ته او جامع عمرو ابن العاص مصر کې جومات ته د ده او د والد صاحب دواړو قبرونه هلته دي. حدیث ته وګورئ، حدیث کې درې خبرو ته ګورئ. یو مختصر تشریح د حدیث شریف، دویم حل د مفردات و اعتراضات او جوابات، دریم مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره. اول مختصر تشریح د حدیث شریف ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان بچي من لسانی د ژبې د ضرر نه و یده د لاس د ضرر نه. والمهاجر من هاجره، مهاجر کامل مهاجر هغه دی چې پرېږدي ما هغه څیزونه نهى الله عنه چې خدای د هغې نه منع کړي. خدای چې څه نه منع کړي د هغه کارونه پرېږدي، دا صحیح مهاجر دی. قال ابو عبدالله، دا دو تعلیقات امام بخاری دي. یو تعلیق دار قال ابو عبدالله وقال ابو معاویه وقال ابو معاویه حدثنا داود بن ابي هند عن عامر قال سمعت عبد الله ابن عمرو ويحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا یو تعلیق. وقال عبد الاعلى عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. دا بل تعلیق. دی تعلیقاتو کې د امام بخاری خپل غرضونه ای. اول تعلیق کې غرض دا دی چې دا شعبی سما ثابتای د عبد الله ابن عمرو ابن العاص نه. یا لکه باب کې چې کوم حدیث ذکر شاه ان الشعبی عن عبد الله ابن عمرو معن شفعانانی سره ذکر نو پته نه لګیږي چې دا حدیث شعبی د عبد الله ابن عمر نه په خپل اورېدلې ده او کده بل چا نه اورېدلې ده انا نه کړی. ځکه توهم داسې ده ابن منده یو روایت ده د وهیب ابن خالد چې هغه داسې یعنی شعبی عن رجلین عن عبد الله ابن عمرو. دا دینه توهم کیږي چې د شعبی او د عبد الله ابن عمر په منځ کې واسطه شته او دا عنعنه کړې ده. نو دا تعلیق ذکر کچنا دا دلته بل واسطه نشته، شعبی برای راست د چانه اوریدلې عبد الله ابن عمرو ابن العاص نه اوریدل. بیا اعتراض کیږي چې د ابن مندب چې کوم روایت د وهیب ابن خالد دی هغه هم صحیح سند سره دی، هغه کې خوان رجلین دی کړه. دا تناقض راغی، تعارض. جواب دار چې تعارض نشته. شاید چې یو ځل شعبی د عمرو ابن العاص نه دا خبره په واسطه د رجل سره اورېدلې وه او بیا ورسره څه وخت وروسته په خپله میلاو شو، نو دا یې برای راست واورېده، نو څه تعارض نشته. ګورئ قال ابو عبد الله امام بخاری وی وقال ابو معاویه ویلی دی حدثنا داود بن ابي هند عن عامر. عامر نه مراد شعبی د عامر ابن شرحبیل. قال سمعت عبد الله ابن عمرو يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. ګوره سمعتو سما ثابت شو. وقال عبد الاعلى، دا دیم تعلیق دی. دی کې غرض څه شی دی؟ دی کې غرض دا دی چې په مخکې روایت کې خو عبدالله مطلق ذکر شوی چې کم عبدالله ته مراد دی، چې عبدالله نه به کم عبدالله مراد دی.
نو دې تعلیق کې مقصد دا چې تعین د عبدالله کوي چې عبدالله نه عبدالله ابن عمرو ابن العاص مراد دی. وقال عبد العال عن داود عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. عبد العال د داود نه روایت کړی دی. ابو معاویه هم د داود شاګرد دی. عبد العال هم عن عامر عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. یعنی ابو معاویه چې کوم عبد الله ذکر کړی دی اق عبد الله عبد العال ذکر کړی دی. چا ذکر کړی دی؟ نو عبد الله نه عبد الله ابن عمر مراد دی. لکه تاسو په دې تعلیقات ته پوه شئ. دویم بحث تشریح د حدیث، حل د الفاظ مفرده او اعتراضات او جوابات. اعتراض دی چې المسلم مبتدا دا من سلم المسلمون من لسانی وی دی دا خبر دی او مبتدا معرفه دا او خبر معرفه دی. نو حصر فیدا کوي معنا دا چې مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې او د خولې د لاس د ضرر نه بچ، او چې د لاس او د ژبې د ضرر نه بچ نه نو هغه مسلمان نه دی. تاسو به جواب وکړئ چې المسلم کې الف لام عهدی دی، معهود کامل مسلمان دی، او چې نور له ضرر رسي ټیک ده کامل مسلمان نه دی. کامل مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس د ضرر نه بچ، او که ژبې او لاس باندې مسلمان له ضرر رسي دی مسلمان دی خو کامل نه دی. لکه په پوه شئ لکه المال علی بیلو، مالو خان دی بل څه مال نشته، ولې پیسې سمال نه دی. المال الکامل علی بیلو دا معنا ده. دویم اعتراض دا دی مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ضرر نه بچ. نو که ښځو له ضرر رسي خیر دی، لکه مسلمانانو له به ضرر نه رسي، مسلمون خود مذکر دی. جواب دا دی چې المسلمون کې ښځې داخلي دي ځکه هغه د سړو تابع دي. او الاصل یذکرو والفرع یترکو. لکه په پوه شئ نو دا اصل ولې ذکر که حکمت پکې څه دی؟ حکمت پکې دا چې سړی د چا سره جګړه ډېره کوي. د سړو جګړه د ښځو سره یې که د سړو سره یې که نه، دا تغلیب او اکثر وقوع په بنا دی. سړي خو د ښځو سره جګړې نه کوي چې وهي. دریم اعتراض دا چې مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ژبې د ضرر نه بچ. نو که څاروو له ضرر رسوي یا اهل ذمه ته نو خیر دی. حال دا چې اهل ذمه ته هم ضرر نه دی جایز. کاموالهم کاموالنا و دماؤهم کدمائنا. جواب دا چې دلته معطوف حذف دی. تقدیر د عبارت داسې دی المسلم من سلم المسلمون ومن فی حکمهم. مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان او چې څوک د مسلمان په حکم کې هغه د ضرر نه بچي. نو اهل ذمه هم د مسلمان په حکم کې دي. د ژبې د ضرر نه او د لاس د ضرر نه. او که په خپې ورته ضرر رسوي نو خیر دی. تاسو به جواب وکړئ چې عام اغلب ته وکتل چې عام اغلب ضرر پسې په لسان او په یدي. بیا لسان په ید ولې مقدم که معترض به ووایي؟ تاسو به جواب وکړئ چې لسان د ید باندې درې وجو نه مخکې کړم. یوه وجه دا ده چې د لسان ضرر عام دی، عاجز او زورور دواړې رسولی شي. ضعیف او زورور دواړه د ژبې کنځلې خو ضعیف هم کولی شي. او د ید ضرر خاص دی نو هغه اهم وقوعا وځکې مقدم کړه. دویمه وجه دا ده چې د لسان ضرر په حاضر او غایب دواړو کې استعمالېده، او د ید ضرر صرف په حاضر کې استعمالېږي، په غایب کې نه استعمالېږي. دې د وجې نه د لسان ضرر مقدم که په چا په یاد. درېیمه وجه دا ده چې د لسان ضرر د ید د ضرر نه سخت دی، ځکه د ید زخم جوړېږي او د ژبې هغه نه جوړېږي. جراحات السنان لها التیام ولا یلتام ما جرح اللسان، ځکه هغه مقدم که چې هغه اهم. بیا به څوک اعتراض وکړي چې د لساني په ځای کلامي ولې نه ویلې؟
مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان بچي من کلامه و یده د ده د کلام او د لاس نه. هلکه پرې پوه شي. جواب دا دی چې کلام خبرو ته وایي او کله د ژبې باندې ضرر مسلمان ته ورسي ژبه راوباسي او چاته اشاره وکړي کلام اونه کې داسې وکړي خلک یې کوي که نو په ژبې هم ضرر رسیږي بغیر د کلام نه. نو لسان ذکر کول د اعم و د کلام د ذکر کولو نه. تاسو په خبره پوهېږئ که پې پوه نه بیا به اعتراض وارد شي چې لسان خو بنده یوه ده او لاسونه خو دوه دي. مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ده د ژبې او د لاس د ضرر نه بچي. لاسونه خو دوه دي که په دواړو ضرر وررسوي داسې نو خیر دی ځکه ید مفرد ذکر کړی په یو به نه رسوي. جواب دا دی چې کم اعضا د انسان دوه دي او هغه یو ذکر شي نو دوه تې مراد دي. څه تې مراد دي؟ دوه تې. لکه خلک وایي رأیتو بعیني په سترګو مې ولیده. عین خو مفرد دی که نه وایي عینی خو نه وایي بعیني دواړه تې مراد دي. هلکه پرې پوه شي. نو مسلمان هغه دی چې نور مسلمانان د ده د ژبې د ضرر او د لاس د ضرر نه بچي. والمهاجر کامل مهاجر من هغه څوک دی هجره چې پرېږدي ما هغه څه پرېږدي نهى الله عنه چې خدای ته منع کړې ده. وطن خو یې پرېښی غټ کار دی خو دا چې هغه څه هم پرېږدي چې کوم څیزونه خدای منع کړي دي. نو په اوله جمله کې تعریف د مسلم ته اشاره ده مسلمان تعریف ته وجه د تسمیه ته چې مسلمان ته مسلمان ولې وایي نور مسلمانان به د ده نه بچي. مسلم معنا بچ کوونکی. او په دې دویمه جمله کې مهاجر ته تنبیه ده چې هجرت خو ښکلی کار دی خو اصل هجرت څه شی دی چې د منهیاتو نه ځان وساتي. بل تسلیه ده پکې انصارو ته چې که تاسو د هجرت حقیقي هجرت د خیر نه محروم یئ دا بل هجرت خو چلته تللی نه دی چې ګناهونه پرېښودل دي. هلکه تاسو پرې پوه شئ. هجرت هاجره یهجرو د نصره نه هجرت ترک وطن ته وایي. یو دای چې دارالکفر پرېږدي او دارالاسلام ته راشي او دویم دا دی چې دارالمعاصي پرېږدي دارالطاعات ته راشي او دریم دا دی چې کل ما نهى الله پرېږدي او زړه صرف خدای ته متوجه کړي. دا اعلی قسم د هجرت. قرآن کریم کې 3 هجرتونه ذکر شوي. یو هجرت دی لحفاظت الدین لکه اصحاب کهفو چې کوم هجرت کړی و. دویم هجرت دی لتعلیم الدین لکه موسی علیه السلام چې هجرت کړی و خضر علیه السلام ته. او دریم هجرت دی لاشاعة الدین لکه ذوالقرنین چې دنیا کې ګرځېدلی و دین یې خورا و که نه. هلکه تاسو په خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ. اعتراض به وارد شي چې مهاجر خو د هاجره نه دی او هاجره خو مفعله دی او مفعله خو تشریک د طرفینو غواړي. مهاجر دې ته وایي چې دی به وطن پرېښی یا وطن به ده پرېښی او دې کې خو مفعله د دواړو طرفونو تشریک پکې نشته. وطن ده پرېښی دی. هلکه پرې پوه شئ. تاسو به جواب وکړئ چې مهاجر په معنا د حاجر سره ده. مهاجر په معنا د چا سره؟ حاجر. لکه مسافر په معنا د سافر سره. هلکه تاسو پرې پوه شئ. د مفاعلې صیغه یې ولې ذکر کړې ده؟ دا د مبالغې دپاره پرېښي چې ښی پرېښی وطن. دا من موصوله ده هجره پیل دی ضمیر پکې مستتر چې مهاجر ته راجع دی هغه فاعل دی. ما نهى الله عنه دا موصول سره د صلې نه مفعول به د هجره دی. دا بیا صله د من د موصول سره د صلې نه دا بیا خبر د المهاجر دی. کامل مهاجر هغه دی چې ما نهى الله پرېږدي چې کومو څیزونو نه خدای دې منع کړی دی هغه څیزونه پرېږدي. لکه تاسو په دې خبرو سره خلاص شو. ښه مناسبت د حدیث د ترجمه الباب سره سره وجه د استدلال د امام بخاری سره او جواب د متکلمینو سره. مناسبت د حدیث
د ترجمه الباب سره په اوله ټوکړه د حدیث کې دی چې المسلم من سلم المسلمون من لسانه هلکه پې پوه شو. خواجه د استدلال د امام بخاری وایي ترک الایذا دا د اسلام حصہ ده او الهجرت عن حجر الوطن وطن پر خودل د دین د پاره دا د ایمان حصہ ده. نو ایمان زو اجزا شه او زو اجزا چې کمی مرکب نه ایمان مرکب شه او مرکب یزید و ینقص. نو د استدلال باندې پوه شئ. تاسو د متکلمینو د طرفه جواب کولای شئ چې زمون خبره په ایمان کې ده او دلته ترکیب په اسلام کې راغی د دې مونږ خلاف نه یو. دیمه خبره لکه که در سره ومنم چې ایمان او اسلام یو شی دي نو بیا دلته ترکیب راغی په کامل اسلام کې ځکه زمونږ د مسلم نه کامل مسلم واخیست او د کمال ایمان او د کمال اسلام د ترکیب خو مونږ قایل یو. مونږ خو انکار د څه نه کوو؟ مطلق ایمان نه چې مطلق ایمان زیادت او نقصان نه قبلی هغه بسیط دی. کامل ایمان خو قبلی کنه. هلکه تاسو په خبره پوه شئ. دا جواب شو د جانبه د چا نه؟ متکلمینو نه دوی ته چې ترکیب ثابت شي خو په کامل ایمان کې که مونږ ترادف ومنو او زمونږ دعوه اختلاف پسه کې دی چې ترکیب مطلق ایمان کې دی. درود شریف اللهم صل علی سیدنا